زه بریکوټ اوسېدونکی یم. اعزاز مې نوم دی، د پلار نوم مې حسین شاه دی. بریکوټ دغه کې دلته زما دکان نشته، په کور کې کار کوم. بهر څوک کار مار راته ووایي بهر کار کوم. نو پرون ما دلته دغه په بنګلې کې کار کوو، اشفاق خان په بنګلې کې دغلته مې کار کوو. نو ما ته رینګ رالی، وایي ستا څه نوم دی؟ ما اعزاز. تو کوم ځای کار کوې چې زه پسې درشم؟ نو ما ورته ویل ولې ده ماته زما کار دی چې دا راله وکړې. ما صحیح ده. ما تو دې خوا دې بوسې ټاله پورې راشه، ما زه پسې درکوشم. ما چې سناپ ما کړې، حساب مصاب به وکړو. ما چې څونه روپۍ پرې راځي تا ته به زه ووایم. چې هغه رالی دلته ما ته وردېدو، هغه پولیس ول. نو ما ته بیا ګاډي کې کېنوم، ما ته یې دا ووایي نور کار مار زمونږ نشته دی او ستا نه سیم ګوره چې ورک شوی دی، که څه چل دې کړی وي، که تا پې دا غلط کار کړی که صحیح حساب دی. نو ما ته یې دا ووایي دا سیم ستا دی؟ ما ورته او دا سیم زما دی، زما د مور په نوم دی او دا زما نه ورک شوی. نو زه چې هلته چوکۍ ته بوتلم، نو ما ته یې دا ووایي دا سیم ستا دی او تا پې دا خبرې مبرې کړي دي، که چل دې ورکړی دی ته پاکه خبره وکړه. لا ولې ووالم؟ ما ته یې دا خبرې مبرې وکړې. ما ورته ویل نه ما چل نه دی ورکړی او ما زما نه ورک شوی دی، ما په دغې اډه کې رانه چېرته ګیر شوی. نو هغه ما ته دا ووایي نه وایي دا به تا چاله ورکړی. ما نه مې دی ورکړی. نو بیا یې کمرې ته بوتلم، هلته کېنولم. بل کس چې کوم دغه کړی نو هغه راپسې هم رالی، وی دا سیم ستا دی او ستا چاله به ورکړی وي، ستا نه به یېري. وایي تو ښه سوچ وکړه، وایي ما ته ووایه. چې نور کسان ووتل، دا که یوازې دا غټ ډسپي دی که څه دی، دی پاتې شو، دی هلته ما سره ناست و. ما ته وایي یېرېږم، وایي زه د الله هر څه توله کومه، خو ته زما سره دغه وکړه یارانه وکړه. نو ما ورته ویل نه ما خو دا غلط کار نه دی کړی. بیا یې پوه شو چې دی دا دغه نه کوي، چې زه بار ته یې راوویستلم، هلته یې کېنولم. نو ما ورته دا وویل زما پلار ته رینګ وکړه چې هغه په ما پسې ګرځي نه. نو چې زما پلار ته یې رینګ وکړو، دوی رالل. نو دوی ورته خبرې مبرې وکړې. دوی ورته ویل چې دی خو اوس نشم در پرېښودی، دی به شپه کوي او غټ ډسپي دی، که څوکیات وي هغو به راځي او دا دغه به کوي چې یا سیم نه ده دی او دی استعمال کړی که چا استعمال کړی، هغو به ترې دا تپوسونه کوي او سهار به پسې بیا تاسو راشئ او ضمانت به ونه وکړئ او پرېږدئ درسره. نو په دغې منځ کې بیا دی په ما پسې دوباره دغې کمرې ته راننوتو. ما ته ویل چې ستا پلار او دوی خو لاړه نو، وایي ته زما دغه خبره ومنه او بس بیا به زه تا پرېږدم او یوازې و دی. دی چې دغې کمرې ته راغلی، زما سره په زوره بیا دغه کار وکړو، کمرې ته یې زه دننه کړو. په زوره یې را سره دغه غلط کار وکړو او ما ته یې دا ووایي دغه زما نمبر دی او که ته زه تا ته رینګ وکړم او ته په ما پسې دوباره رانلې، نو بیا به دغه سیم زه واپس را دغه کومه او په دغه کیس کې به زه تا راولمه، بیا به د خلاصون نه وي. زه اوس د علاقې ټولو خلکو ته غریب سړی یم، د ټولو علاقې خلکو ته یم چې زما سره انصاف وشي. هغه که ډي آی جي دی او که ایس پي دی او که هر څوک دی، هماغه انصاف پکار دی.